قابل دی ما ډېر مناظرې کړي د دې څه غټه مناظره نه شي اسی دا وړي وړي کې دې شي زما سلوي شي دي بې عزتي زما کړې ده ما پسې طالبان کور ته لګلي ما ته واز نصیحت کړل پلار ته مې ته جدا نصیحت کړل رور ته مې جدا نصیحت نه کله مو سرمنګور کې یو تجوید والا تجوید یو کو کنه جواب دي شل کوي مسواک بو سره شیشه بو سره دی غاخونه وې دي کړې ها چې څوک به لیدو غټ غټ عالم په هغه بس به خبر دي ته اوس خلک زبر زیر پیش وي د تجوید په قواعد کې یو زور زیر دا په خاني د خزونه چې چا سبق ویلې دا خبرې دي ذمہواری په خبره پوه شوي خو اوس کته په بختنو کې حلقې جو مفتی پیدا صاحب شته کنه هغه د خضر صاحب د عمر سره او زیم نه ټیک د کدی وی چې د کشر دی زما عمرم دومره کم بنئ بل وزتا داسې خبره کوم لکه یو طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب شي بل د دیو زمونږ په مشرانو کې یو ډیر مشر دي شي خبره پوه شوي نو مولانا فضل الرحمن صاحب لکه زه به تر دې پوهم چې داسې سوز ځل خبرې مراغلي دي چې ښه زمونږ مضبوط عالم دي بورته شیخ طیب صاحب کېنوي حالن کې شیخ طیب صاحب زمونږ د بل عالم نه کشرو خو خبره د کوالټي خبره د شهرت او د تعارفي نو تعارف چې دی د یو کس په څومره مقدار کې اقا مقدار کې او د هغې چې دی په یو پن کې مهارت په څومره مقدار کې اقا مقدار کې ورته کس پکاري خبره پوه شوې سیداکي مولانا دی په کتابونو کې به قابل دی ما ډېرې مناظرې کړي د دې څه غټه مناظره نه شي هسې دا وړې وړې کې داسې شي زما څلوېښت شي دي دا بل ورځم یو طالب راغلی د هغې سره زما خبرې وشي او یو کسان وایي یار دی به اوس وایي چې زه صبر کوم په دې کې ما صبر نه دی کړی دا طالب ما 4 ځلې پوه کړی دی 4 پیرې د په ما پسې کلیپ کړی بې عزتي زما کړې ده ما پسې طالبان کور ته لېږلي ما ورته واز نصیحت کړلی پلار ته مې ورته جدا نصیحت کړلی رور ته مې جدا نصیحت نه کړی چې نه ده شوي په ما پسې به سمبټ کې بیان کړی دی بیا ما راټینګ کړی ما چې راځه د ما ته علمي بحث کوو ما راځه کېنه اوس مجبوري شوه نو که داسې په دې نورو کې هم راشي مجبوري شوه جدا خبره ده خو نور زمونږ لکه د ملګرو دا خبره د طلحه مولانا صاحب په کوهاټ کې دی دغه سره زمونږ بحث راغی مفتی پیدا صاحب پسې لاړو دوی ټول ملګرو ما ته کلام بشیر مولي صاحب شهاب مولي صاحب د باجوړ نه دوی ټول ملګرو ما سره رابطې کوله چې ته مفتی پیدا صاحب ته چې د سره مه کېندې ستا دغه کس نه دی حالانکې هغه د ده نه زیات قابل دی د ماتوریدي نه زیات قابل دی او په دې باب کې هم ښه کافي ګزاردار دی دوی ویې مه کېنه ورسره ما ویل زه ورسره کېنم ما ته ویل ته هم مه کېنوې دې سره موږ کېنو نو زمونږ خو اوس دا اوس لکه موږ دا ټول اکثر کارونه چې کوو د خضر صاحب په مشوره یې کوو نو خضر صاحب کېني وایي ده ته به ته کېني ده ته به دی کېني په خبره پوه شوې او زه لکه د خضر صاحب خبره منم داسې نه چې دا خبره نه منم د هغې خبره موږ منو هغې موږ ته وایي داسې تاسو به کېنئ او پلانکي سره به پلانکې کېني پلانکي سره به پلانکې کېني نو د دې دغه ترتیبي نو اوس د پیر ګوهر صاحب سره داسې خبر راغلی نور خضر صاحب الحمدلله علم هم سیوا دی او مطالعه لکه زه تاسو دا وایم چې چې څونه مطالعه ده زما یقین نشي داسې مطالعه ده بل چای دا دوی د دې قرار نه کوي خو هغه یو څیز باندې نه په هر شي باندې داسې مضبوطه مطالعه ده چې سویل درته نشم هغې که دوی د هغې قرار نه کوي خو لکه د پنجاب ښه علما لکه د سید اسد مولانا صاحب نه د بریلیانو یو غټ مناظر و د دې خضر صاحب استاذ مولانا یونس نعماني صاحب هغې ورسره مناظره کړې وه او خضر صاحب د اقا سید اسد صاحب سره مناظره وکړه په هغې کې لکه د هغه للهیت ته ګوره 4 غنټې بعد شی د هغې شعر کړی نه دی او په هغې کې که خبرې ته واورې قسم بالله ته او په هغه باندې ترس راشي او هغه د استاد سره مناظرې کړې هغه داسې سړی دی دا وړوکی سړی نه دی خو دوی هسې دا نوم ورته په دغه باندې لګېږي او پیر صاحب کوي نو پیر صاحب هم داسې مناظرې د ده نشته مناظرې په باب کې خو د دې خاص نوم نشته خیال دې سره د زما په نس د ښکاره د یو مناظره د مفتی ندیم صاحب سره کړې ده صاحب هغه وخت کې مناظرې کړي چې کوم وخت کې کیمره او یوټیوب او فیسبوک نه و ما هم درته زه یم د طالبۍ نه چې دی که نه ما دونه مناظرې کړي دي چې د هغې ریکارډ نشته 27 مناظرې ما په طالبۍ کې کړي داسې مناظرې مونږ هم کړي خو یو کس به سره کېنه خبره وکړه بل سره کېنه خبره وکړه بل سره کېنه خبره دا خو بار چا کړي خو خبره بیا د تعارف او په دغه میدان کې مشهورېدل دي او په هغې کې چې دی یو نوم وړل هغه جدا شی دی خبره پوه شوې نو پیر صاحب هغې پایې ته لا نه دی رسېدلی ټیک د علم به یي د علم نه یې مونږ انکار نه کوو علم به یي خو هغه پایې ته لا رسېدلی نه دی اوس زه یم که نه زما شاګردان د مخې ته خبره وکړه هغو له قار ورځي بل ورځ یو طالب دی مدرسه کې اوس پاتې کېږي ما ته زه به پلانکي بسې کلیپ کوم ما ورته لږ صبر وکړه او لکه زمانه به غټي وجودي زمانه غټ دی خو زما سره په رابعه کې دی بل لا سره په ثالثه کې دی ټیک شو غټ طالبان دي نو هغې به هم خفه کېږي به هم دا خبرې کوي چې یاره راځه ته زمونږ سره کښېنه ټیک ده خو داسې چې لکه که زه تا ته ویم زه چې لکه علامه احمد جمشید زمونږ په دې اشاعت کې د هغې ډېر بیانونه دویم نمبر بیا شیخ سمیع الحق صاحب د هغې هم ډېر بیانونه او بیا مولانا عبدالحق رباني صاحب دا د کوالټۍ خطیبان دي او شیخ صاحب خو د دې لیډري کوي هغه خو د لیډر په حیثیت باندې هر ځای ته ځي لکه که څوک ورته ښه وایي که بد یو خبره دي د ناظرې کوله اوس دا څومره غلط خبره ده
لکه زه استاد دا یو سړی حفظ نه کړی که نه نو د هغې به دقه شان قرت په قسم سره درته وایم اوس چې ما ووي دا خلک به ما کافران کوي د دې مشران دي شیخ الحدیثان دي وفات شوي دي په قبرونو کې پراته دي د دې خو نظریه دا ده چې مړي اوري قسم دی چې د هغې ناظره درته زه وایم زه دا ویلی شم چې هغې له قاعده هم نه ورځي او دا ماتوریدي نه دی هغه دغه وایي زور زیر وایي دا د پخوانۍ ښځو خبرې دي د تجوید والا خبرې نه دي دا زه ده ته هم دا نه ویم خو ته چې دونه یو لوی هستی ته دا خبرې کوې د ناظرې ماتوریدي خو چونکې زه حفظ نه دی کړی تجوید یې نه دی کړی او روح الله خو قاري دی هغه تجوید کړی دی هغه هم پرې دا اعتراض کړی ښه اوس زه تا خبره کوم روح الله به تجوید کړی خو د په نورو کې به د کې ډېره کمزوري انسان پوره نه دی اوس شیخ صاحب چې دی ما ته وګوره هغې حفظ نه کړی مثلا د پیرګوهر صاحب چې دی که نه ما د شیخ صاحب کمزوري ګڼې که نه په دې کې درته اوس اووه کلیپونه ښیم ما ته د دیو یو کس رالیږلي دي چې په هغې کې د ده غلطیانې دي د پیر صاحب په خبره پوه شوې د قرآن صفه الفاظ غلط وایي ما دا چېرته ویلي چې د قرآن الفاظ غلط دي د ناظره خطا ده په خبره پوه ولې د حفظ نه دی کړی علم یې کړی د علم کې مضبوط حفظ یې نه دی کړی اوس تا صرف تجوید وکړو دا اوسني دغه نه زموږ سره منګوره کې یو تجوید والا تجوید یې وکړو که نه یا به دې شل کوی مسواک به ورسره شیشه به ورسره دې غاښونه به یې داسې کړی چې څوک به یې لیدو غټ غټ عالم په هغه پسې به یې خبرې کوي د الله بنده تا خو صرف ح او ها زده کړي دي تا صرف مخارج زده کړي تا د دې صفات زده کړي تا لږ الفاظ زده کړي تا ته مخکې په دې کې څه نه دي معلوم داسې خلک شته چې هغې دا تجوید نه دی کړی ډېرو نه دی کړی زه اوس دا وایم د دې مفتي فرید صاحب وفات شي قبر کې پروت دی اوس چې زه د الفاظ ویم ټول به ما کافر کوي ورنه د هغې هم دقه شان الفاظ دي ډاکټر شیر علي شاه صاحب ښه عالم په جمعیت کې په خبره پوه شوې وفات شوی دی زه یې قدر کوم خو د هغې ناظره وګوره دقه شان ناظره ده خدای مو غرق مکه تاسو لکه زه یم دا زه چې دا خبرې کوم که نه دې دپاره بنیاد دیو فراهم کوي او ما څو ځل لکه 3 ځلې ما په دې ځان کنټرول کو ما دا نه ویم اوس را سره په دې موبایل کې پرتې دي که نه مخامخ یې درته ښیم ته دغه وګوره خو دا خبرې ښې نه هغې چې دی علم کړی قرآن ښه تفسیر کوي او هغې چې دی دغه کوي د حدیثو کتابونه پړاوهي او لوی حیثیت دی ټیک ده اوس تا حفظ کړی او ستا قرأت لږ برابر دی نو ته دومره اسمان ته ورسې زه دا وایم ماتوریدي له قاعده هم نه ورځي دته زه وړوکې خپل د حفظ طالب سره کینوم د له قاعده هم نه ورځي دی د زما د قاعدې د طالب سره هم د قاعده نشي ویلی دی خو هغه زور زیر وایي دا خو د پخوانۍ ښځو خبرې دي زور زیر اوس نشته دې ته اوس خلک زبر زیر پیش وي د تجوید په قواعدو کې یو زور زیر دا پخوانۍ د ښځو نه چې چا سبق ویلی د هغه خبرې دي خو دا هم اوس د ماتوریدي دا چې ما په تا پسې وکړې دا هم ستا د وجې او ښه خبره نه ده داسې او باقي زه دا وایم ګورې په موضوعاتو مطالعه الحمدلله زه دا ویلی شم چې ښه مضبوطه مطالعه مې ده او مخکې مې ویلي الله پاک دې په تکبر کې نه راولي تکبر الله پاک ته خوښ نه دی زما ترتیب دا و چې په وړې دورې کې کم د شاته کتابونه رانه کمزوري پاتې شي نو زما استاد شیخ زاید حسین صاحب په د کوړک کې 7 یا 8 کتابونه ما د دنه دوباره بیا ویلي په خبره پوه شوې دوباره بیا زه یو ځل د صرف نحوې دپاره خالص ملتان ته لاړم هلته مې استاد خلیل الرحمن ملتاني صاحب د هغې نه مې دوباره د فراغت نه بعد دا وویل نو که دیو ته ځان څه ښکاري که نه نو موږ هم داسې واړه بچي نه اوس که مدرسه طالبان نشته که نه چې زه تا ته هغې وښیم چې هسې هغې نه تپوس وکړه چې مدرسه کې کم کم استادان کتابونه څنګه وایي خو دا هم د دغه خبرې نه دي د کامیابۍ خبرې څه دي چې زه چېرته په قبر کې سوال جواب کې پاس آخرت مې په دې پاس دا علم ماله اله پیدا نه که نه دا خبرې هم زما بې پیدې دي دې ته څه ضرورت نشته خو ما مخکې هم ویلي اوس هم وایم زه ټیک ده یو سیز نیم امام مالک صاحب 36 مسایلو کې لا 3 ویلي 14 مسلې داسې وي چې هغې کې امام مالک صاحب چې دې جواب مال نه راځي ټیک د یو ټکی نیم به مال هم نه راځي خو دا ویلی شم چې په 100 کې 70 کې به داسې چې زه به بل سړی هم بمبه کوم انشاءالله العزیز خو الله دې ربانې دا وبال نه کړي